نو زما عزیزان الله هر نظام حیران کړي، هر کار حیران کړي، انسانی عقل رسائی ورته نکړي. صرف ته دومره مکلف دومره وې بتا چې ته بچر موسی علیہ السلام د زمانه یا الله ته بچرته جامع بده کیرنی چې درته وي، یا الله ته بچرته سر کې بده سپګي شي چې درنه وي. خدای ته بچرته زما د ګډو ډیر مزیدار پیدا چې لګي در باندې ول جی خدای یادو بیره دې کار کا شدا خو د شرک الفاظ دي د کفر دی خو کافر کیږي. اگر به ورته ویل چې کزه کافر کیږي ما خو یو کال شو چې زدا وځي. موسی علیہ السلام هم جلالی شان هغه ورته یو کال شو چې بیره دې تبا اګړې په ځای پرې په لاړو یو کنده کې نسکور پرې وته. خدای نو زه څه پوهې ما چې ته څنګه خدای او څنګه یادول غواړې، ما خو ټول عمر ګډې او چیلې سره ولیدل نو ما ته څه پته ده یاد. موسی علیہ السلام ته وحی مولانا روم وی چې وحی آمد سوء موسی یس خدا، وحی آمد سوء موسی یس خدا، بندے مارا چرا کر دی جدا. موسی ته وحی وشو چې زما یار دی ونی ما جدا کړ. اگر به خود ما یارو یا اللہ وہ خدا سی ہو ورتل نہ کنا موسیٰ تو برائے وصل کردن آمدی، تو برائے وصل کردن آمدی، نے برائے فصل کردن آمدی. تو خو ما دیل علی گلے چې ما سره د خلکو جوړ ما سره د خلکو ګټ جوړ ما دیل علی گلے چې ما نه دوستان جدا اپوی دونه د خدای یادولو په چل باندې ورشه چل ورته تو ورته چلو خاف یا تماچا. موسی علیہ السلام په نیمه شپه کې منډه کړو ګډبه په سیوا او داغه د یادولو چلې ورته. زما عزیزانو ما تاسو ته ډیرو کلمو کې یو ټکی کړی چې الله الفاظ ته نه الله دې ته کم ځای ته دې د ګډبه د دې ځای قدر دی وکړو اسمان ته خبرې د شرک کولې د کفر کولې لیکن دې ځای کې رابطه او تعلق صحیح و نو فائدہ په الله داسې مرتب کړ چې پیغمبر لم تنبیه ورکړي. معامله ما د دغه معامله د دې نه چې صاحب مصالحه دی پوګي او اور د تبلیغي اجتماع ته دلته مو په خبر کې چې یو افسر مې ولید نو مصالحه پوګي نن داسې دا دلته دوړي مونږ نو لګدا چومټ کې مې دې مال سټاو بس ولولي مال خدای دې خوار کا عقل د معشوقیا غا عاشق خوخي چې خړ پړي ويخته بابري په خاورو کې ورته ناز دي. وې د دې څه مثال شته ما دا حضرت عمر چې وفات کېدل نو وصیت یې وکړ چې زه چې مړ شم نو زما په دې مخ خاورې ومږي چې خړ مخ معشوقې ته رحم الله چې څومره ورته خیرن او خړ پړي عمر به خوای دا پاک مسله قالینی راغلی دی صاحب په دې کې دا ګورم څومره لوی خلق دې په دې ځمکه یا د تبلیغي اجتماعاتو ته دلار شمال ته ګورم ما ته د رحمان بابا شعر رایا چې بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. بادشاہان واړه پراته دي لکه خاورې په مزار د درویشان. تاسو خیال نو عرض میں داو چې معاملہ د دین سے معاملہ د ظاهر بے روبیت نه ده معاملہ د دین دې ته ګوري چې زما متعلق ستاسو دې کې څه په خدای پیغمبر ویل یو دا سره درته چې ټول عمر خدای سره د دې په اخر کې جنت ته لاړ. صحابه ریان چې الله دا به څنګه سړی زمون کو بیڑا ویل ګور په یو جنگ کې کافرو د کافرو د ډلې نه رامنډه کړل ته پیغمبر ولار دی داغه په لاس بیعت
چې بیعت کو مغه توره چې مسلمان په سر اغستې و په کافر و چې په ورغه ال شهید شو چې شهید شو لاش روچت کو پیغمبر ویلا داس ټول عمر ما سره خدای سره اډه کړې 15 منټه کې جنت ته لاړ معاملې د دې معاملې د بیروپیت نه ده د دې بس خدای ته په لاس ورګي روزه روانه ده چې موږ بدلوږي او تدې مرکه ته په لاس روټه مخوري او بمس کوي چای مس کوي ها ته چل په چل پوي دیکھو چې معشوقه وږي وي او عاشق روټه خورنو په معشوقه خلګي په بدل ها خدای امرکه جر کنه شي کنه خبره پويږي اوس چې څوک ستا خوخي او هغه وږي او تاسو به دا پیشو سری وایي نو ته به دا غي خوښ شي خدای دا میاش د خپل خوخوالي لپاره رئیس خدای وي زم سقرم کم نه یو میاش تم زما په دې صفت ځان موصول کړ اوس ګره بدلی بیا څه ور کړی بدلی د لوګي یو وګما غوندي په خپل کې څنګه شي د لوګي پیغمبر دی ویلي چې پیغمبر په خپل ذات نه دی حدیث قدسی چې ولا خلوف فم الصائم اطيب عند الله من مسك درو جدار سړي د خدای هغه وګما چې د خدای وي ماته د مشکو نه زیاته ده یو عاشق ته چاوي خوشبوئی وال هغه خوشبوئی ولکه خوشبوئی می چې د یار د په فلک داسې خوشبوئی د عطاری د عطر زما د یار د خونی وګما چې د خدای قسم د دنیا اترونه ته قربان ستا د خونی وګما خدای ما کوئی ماته د مشکو نه ده نو بیا یو میاشتې د ځان سره په خپل صفات موصول دې پوری د هرې نیکي اجر په قیامت کې د ملائکو په لاس ملایوي واحد اجر دروځي دی چې الله به په خپل لاس قیامت کې روزه راکړي نو هر کار حیران کن دی کنه هر کار نوم د الله چې کوم دی هغه صرف الله نو دی الله ته اسم ذات دی نو د جمهور علماو مذهب دا دی چې اسم ذات صرف د الله نوم دی او په دې باندې بیا مختلف اقوال د بزرګانو نقل کتا سو خیالو کوي قران کې سوال چې څو وخت کې ذکریا علیہ السلام کولو د زوی غوښتو د پاره نو الته کوم لفظ ویلو اذ نادى ربه اذ نادى ربه نداء خفي ربه اللہ تے آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم په جنگ بدر کې چې څو وخت کې مسلمانان په تکلیف کې ولید نو اسمان ته وکړو دا لفظ وی چې یا الله کته غواړي چې ستاسو د ځمکې د پاسه نامې غستو والا پاتې نشي نو د 314 کسان ټول ختم کړي او کته غواړي چې ستاسو نامې غستو والا پاتې شي نو د دوی امداد ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذله نو ګور نصركم الله نصرت تاسو د بدر په میدان کې چا وکړو الله وانتم ذله حال دا دی چې تاسو کمزوري وو نو فتقوا الله لعلكم تشكرون امداد په څوک ب5000 من الملائکه منزلین ب3000 من الملائکه منزلین یو ځله 3000 ملائکه راولېږلې بیا 15000 ملائکه راولېږلې نو هر مشکل کې چې आवाज
الله ته شوی دی او مشکل حل شوی نو اسم ذات چې دی هغه صرف لفظ الله علماء لیکي چې یو بزرګ و د نیمې شپې ناستو نو هغه عبادتونه دا به تار وخت حج او زکات چې دی هغه مالی عبادت دی پیسې او دولت در سره راغی حج وکړه کې در باندې فرض نه دی پیسې در سره وي زکات ورکړه کې در باندې فرض نه دی په دې پنځو ارکانو کې یو رکن روزه هم روزه ته عربي کې صوم صيام صيام په عربي کې ځان ساتل ہوتا ہے ځان اوستا روزه به کله روزه کی چې ته ځان وساتې د څه شي نه دا هغه کارونه نه چې کوم الله او هغه رسول منع کړي د منهیاتو نه ځان بچ بیا به په دې روزه کې د خوراک کار وغیرہ وغیرہ د دې ټولو سيزونو نه ځان بچ روزه واحد عبادت ته پټولو عبادتونه واحد عبادت چې د دې ثواب په قیامت کې الله په خپل لاس ورکړي د ټولو عبادتونو ثواب به د ملائکو په لاس ملایي او د روزي ثواب چې دی الله به په خپل لاس یو حدیث قدسی کې راځي چې نه خبره دینم لګه تیز الصوم لي وانا اجزا به روزه زمان زکه چې روزدار سره ما سره مشابه شي په روزه خدای پاک خوراک کار جما وغیرہ وغیرہ دا اور سینہ منزہ مقرر روزدار اندار چیزونه پزان بند نو په دې جز کې د روزدار تشبیه د خدای سره راځي نو الله وی الصوم لي وانا اجزا به روزه زما ده او د روزي په بدل کې به روزدار ته زور کړل کېږي یو الصوم لي وانا اجزي به نه الصوم لي وانا اجزا به روزدار ته د روزي په بدل کې به زور کړل کېږي زبردست یعنی د دې داسې مثال چې الله پر روزه کې اعلان وکړي چې ما سوکلی کما سوکلی نو روزه دی عزیزانو الله دې توفیق درکړي پر روزه کې کوشش وکړئ یوازې روزه نه کال 12 میاشتې کوشش وکړئ خدا روزه چونکه ډیر زیات اهم عبادت ته پدې کې ډیر زیات کوشش وکړه او بل دا چې اسم ذات لفظ الله عثمان چا کو چې بعض خلک ځکه زمونږ پریدي چې دی خدای تخلای وایي سو پرته سوې خدا غلط ځکه دی چې د بنی آدم نوم چې غلط والی په خپتیږي کنه ها د بنی آدم نو چې د الله نوم غلط والی نو الله به خپتیږي چې بنی آدم په خپل نوم غلط اغستو خپکیږي نو الله په خپل نوم غلط اغستو به خپکیږي بلکې الله سردام وایي چې جل جلاله وعم نواله لکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم سره چې تاسو صلی الله علیه وسلم وایي دا چې د الله نوم سره جل جلاله نو عزیزانو جبې ګوره په دې عادت دا نور ټول بکواس دا زمونږ ژوند بکواس دا زمونږ ملک بکواس
دا سچ تاسو ګورئ او اورئ دا ټول ګورئ غپ ته نتیجه به ګورئ ډیره خراب سچ ګورئ او سچ اورئ په پاکستان کې هر ورځ نوې قهر نازلېږي د بني اسرائیلو هر دا اخبارونه دي دا د بني اسرائیلو عذاب قسم په خدای چې هر ورځ به پکې داسې خبره وګورئ چې ټول ورځ به د خپل زخم مینې ساتي اوس نن پکې راغلي دي چې وروره صوبایي حکومت په خطره کې او عدم اعتماد ووټ پیش کړي اوس ټول قوم دې خپله ټوله صوبه پلانې منبر وتښتېدو پلانې راوتښتېدو پلانې وتښتېدو پلانې پخوا به دا تښتېدې ښځې به مټي دی چا سړي پسې به مټي ځه اوس مونږ په داسې شرمېدلي ملک کې پیدا یو چې سړي پکې مټي دي دا تاسو چې والا ووټونه ورکړي دي دا مټي دي ښځې دي کومه مټي ده ښځه چې وګورئ که نه مټي زیږي ولې خو سړی خوښ یا میړه چې مټي دیږي یا میړه یا غوږ نه یا پوزه نه یو ښه کټې وګوري بس هغه پسې مټي دي دلته وروره چې ښه کټې کم یو وي چا سره کروڑ روپۍ وي وزارت وي سیټونه میټونه وي ورپسې مټي دي نو په دې ملک کې سړي مټي دیدل شروع سړي مټي دیږي لګیا نه په ملا اعتبار شته نه په پیر اعتبار شته نه په میا شته نه په سید شته نه په خان شته نه په نواب شته نه په ارباب شته خبره د کټي ده چې کم ښه کټی ښه دی وکړه ورپسې مټي دي خو د موسی علیه السلام ته شیطان یو ورځ وویل چې جی ما هیڅ غلطي نه کړي او دا خلق زما نامه بدناموي چې دا د شیطان حرکت ما هیڅ نه کړي نو موسی علیه السلام ورته وویل چې یو ورځ ته راشه او ټوله ورځ به دلته ما سره ناست بار به نه وځي ګورو چې دې ښار کې څوک جګړه کوي که نه کوي ټوله ورځ موسی علیه السلام سره شیطان تېره کړه مازدیګر شو هېڅ کیس رانغی چې پلاني ځای کې دماکه وشوه بله ورځ بیا دماکه وشوه همداسې وشوه هله یو سړی ونیو یعنې ونیو چې هغې مینه چا پسې نه وموندل هم څه کړو تاسو خدای حالات ته چې حالات شي خو چې وکړي نو چوکیدګار چې اعلان وکړي او راوباسئ او د دې قوم په مخ کې چې سر قلم چې ومنو څه پولیس به د هغې انټاروګیشن کوي ما ته معلوم دي د پولیس انټاروګیشنونه پولیس د لاسه خو د دې ملک ډېره تباه ده پولیس به انټاروګیشن کوي ونیو خو هغې باسئ که نو پردي بچي کباب کړه پردي ماشومان یې مړه کړه او سړی ونیو دا د انټاروګیشن پختنې به ترې څوک ډک ته ګواه ډډو تاسو خیال وایئ د قوم بچي حلالېږي او کباب کېږي لګیا دي ټول پاکستان تاسو له شرم نه ګرځي بې حیاو پکار دا دی په هندوستان کې ریل وجنګېدو دوه ګاډي وجنګېده مخامخ سره د ریلوې وزیر استعفا ورکړه هلکه ولې وی زه نااهله زما د ریلوې ټیمینګ ولې خراب و چې دوه ګاډي سره خپله کې وجنګېده زه نااهله یم هغې استعفا ورکړه دلته د قوم بچي تباه کېږي یو نائب صدران د سینټ د امریکې د سینټ ممبران مثقال ذره عمره ملک اخوا دېخوا شي لوی سینیټر استعفا ورکړي چې دا زما د نااهله وکړه په چین کې
هلکانو تصادم وکړو لوی وزیر استعفا ورکړه چې دا زما د ناهلی وجه نن د قوم بچی کباب شو په پاکستان کې یو وزیر استعفا ورکړه یو حکمران استعفا ورکړه هغه حکومت اعلان کړی دی چې بلدیاتي الیکشنو کې نو دا تاسو سال جوړ کړی دی پیژندګلي یې که نه چې دا قوم دی د سپورونه دي اډوکې وراچوه خپلو کې به په جنګ شي ته به تخلاص اډوکې اگر اچولی وی به تاسو ته هر چې مردار شي او سپي پې اختی په ایمان وی نږدې به هغه سوله ورکړي که په دې کلو کې اوسېږي که نه اوسېږي په ټول کې چې چېرته هر مردار پې وکړي او سپي پې خبر شي او دا سپي والا راشي دې خر له به په نږدې ورشي یا دې سپوله مردار خر یې درته راوغورځولو او تاسو پې د سپو غوندې په جنګ کړي اوس نتیجه ګوره چې څه به کړي عزیزانو خدای چې څه کوي مونږ سره ښه کوي مونږ نه اهله یو عمله نرو البسا مشکین زلف یار ما البسا مشکین زلف یار ما چونکہ ما دزدیم و زنگیر ما وہ زمان یار زلف خود مشکو دا عمبر و پشانی دی لیکن زخو غلیم ما دفاربت زنگیرنا جوشی دا یار زلف کی فرق نشتا زما دا یار زلف مشکو عمبر دی خود غلیم نو دا زلف به زما زنجیرونه یو زما لاس به تړلی او زه به ورته پېښ موږ نه اهله یو موږ کې اهلیت نشته که موږ اهل یو زموږ به دا حال ته ورشه الیکشن خو په دې نورو ملکونو کې الیکشن خو په یورپ ممالکو کې کېږي الیکشن خو امریکا کې کېږي دنیا کې الیکشن هلته دا دي لپنګان لچګانې راغونډې یو صاحب روان دی په لاره باندې لاسونه پکې جیتے گئے ته د خرې زویه خو بلې روان کور دې وران شده بدرې وبچیه خو غلی ځکه تاسو خلک تاسو هغه قوم نه چې خود کېدلې مینې ورباندې وخوري او ټرک ته مخې کېږي واده پسې الله کوي نو په سړک تاسو څه جوړي ساري لارۍ کېږي او سورني والا پاس لارۍ پسې هغه پاس سورني راغولو او دا ساري چې چینج کړي که نه په جنګ روان هغې ورته صاحب سورني ته ګډي چیمان خیر وخوا بیجاران اسپتال کی جاتا توسو کو ماتے ہوئی جائے گی منس چی سڑے نکی جنازہ کی گی مال چی منس کئی نہیں کی چی منس نکی اپریدہ کی دا منزون اڈیر کی دا ہونی کی نلوی جن کو ملکی اماوا چوڑا گی یاری منزون اڈیر گوره سانی دی نو عزیزانو خدای ته ګورئ مونږ خو د خدای په قهر اخته څه مذهبي دنیا بالکل په ملک کې تباه پیسو زمون ایمان لوټ کو مونږ یې غرق کو هر شی باندې ګوته کې زمون انجام بچی زمون نتیجه بچی آسمانی رفت دا آخرت تبعی دا دنیا رسوئی دا بزمون انجام
موږ په شرمونو خدای پې پوهېږي چې دا ملک 200 کاله پیرنګي لاندې راغلی و